ګوره تاسو ته پته ده د روټین مطابق زموږ چپټر نمبر 4 آلریډي سٹارټ دی صحیح ده او تاسو ان شاء الله سبا نه چپټر 4 سٹارټ ومږه تاسو یې سیکوینس جوړ کړئ چې تاسو نوټس جوړوئ چپټر 5 مونږ آلریډي کړی دی 5 پسې اوس 6 شروع کوي تاسو ځان لا ځکه لږ لږ کار کوم د سینې چې ځان ته خلاصو د دې کلاس د ډبل اغستو مطلب هم زما دا دی چې زه تاسو په قلاره پوهېږم په دې سیزونو باندې ځکه چې غونډ کورس په یو کال کې ویلی کېږي او غونډ کورس په یو 2 میاشتو کې ویلی کېږي نو د دې په کوالټي کې خامخا فرق به راځي نو د دغه کوالټي مینټین ساتلو دپاره موږ دا کوشش کوو صحیح ده که نه موږ داسې هم کولی چې دا کلاس د لینت هم لږ سیوا کړی وی صحیح ده خو پلیز تاسو دا به ځان برډن وانه لئ په ریلیکس کم ټاپک تاسو ته ما بل یو چپټر کې لیدلی روغ ما په قلاره کړی تاسو ته پته وه بیا هم تاسو ته به کوم ځای کې مسلې کوم ځای کې نه یې پوه شو تاسو بالکل زما نه هیلپ اخیستی شئ تپوس کولی شي سر دا فارموله مولي یوز کړه دا مولي دا څنګه وشوه دقسې چپټر 6 کې هم څلور ټاپکونه دي واړه اولنی ټاپک کې ستاسو کنسپټ جوړول دي وړاندې سي غپ دی بس پاک سټډي ده صحیح ده کنه چې موږ یو دوه چپټر هم دي چې وګورو کنه ان شاء الله ډېر په خوانه او په خپل طریقه باندې به اختتام ته ورسي صحیح ده کنه ګورئ جناب سٹارټ علم چپټر نمبر 6 زموږ سره دی ورک خبرې به بالکل تاسو نه کوئ پلیز دې نه مړو بشان نه تکې نه صحیح ده چې کوېسچن نو پلیز خپل وته چتاوي نو غلي کېږي چپټر نمبر 6 او نور کومه کوی کړی تاسو نه په میساج هم کوی یو نور زه ایکسپلینیشن نه کوم پار کلاس کې چپټر نمبر 6 چې د دې نیم دی زموږ سره ورک اینڈ انرژي ورک خبرې نه خبرې کنه وزا شاته دې ټول اوري ورک اینڈ انرژي د ورک لفظي معنی د کام او انرژي کا لفظي معنی ہے توانائی یعنی کام اور توانائی چپټر نوم دی کام اور توانائی نو ګورئ تاسو ته څه راسي د انرژي په باره کې انفارمیشن ما په سٹارټ کې درکړي چې د ایبیلیټي اف ا باډي ټو ډو فارمز اف انرژي ما ډیر شي ټایپس اف انرژي دوی کاینټیک انرژي سکس چپټر کې به وایو چې ژوند وکړو نن هغه ورځ ده ګورئ جی ورک دا چپټر په دوه حصو مشتمل دی بیسیکلی فرست پارت کې به موږ ورک وایو او په سیکنډ پارت کې به انرژي وایو but before starting this chapter I am going to give some capsule so خبرې تاسو ته کول غواړم ځکه چې وروسته په ټاپک کې راځي بیا نه پوهېږئ هغه خبرې مخکې کول غواړم واورئ تاسو نه زه تپوسونه کوم ماله به جواب راکوئ ایکسټرا ورک ورته ولیکئ بیا په خپله کاپۍ کې ځکه دا کار په چپټر 4 کې را روانو په کوم ځای کې او هغه خیر تاسو په میتس کې به ویلئ تکړه کسان چې هغو ته به ډایرکټ پته اوس ولګي ګورئ ایکسټرا ورک چې دا زما په ورک په ډیفینیشن کې بیا په کار راځي هغه دا دی دې فګر ته څه نوم وایي جي او جنټي سره شروع کړه دې ته ټراینګل وایي جي ټراینګل او داسې ټراینګل واوره چې په هغې کې یو سیټ یو انګل د 90 رائټ اینګل دا امید دی چې ټولو ته به پته وي داسې ټراینګل چې پای کې یو انګل د 90 برابر دی د رائټ انګل ټراینګل سره د رائټ انګل ټراینګل چې کوم سایډونه دي د دې خاص نمونه دي که تاسو یس سر صبر ویټ ما چې کله په دې نښه وکړم نو ځینو به کې وي بیس په دې چې موږ وایو پرپینډیکولر او په دې چې هایپاتینیوس چې ورته وایي ګوره دا به چېرته داسې غلطي بیا ونه کوي واوره چې کله ما انګل نه ډیفاین کړل انګل مې دا اجازه ستاسو نشته چې چاته بیس وي او چاته پرپینډیکولر وي دا به تیټه ډیسایډ کوي څوک تیټه انګل ته وایي لکه فار ایگزامپل زه دا ټایم چې انګل ما دلته جوړه کړه په دې ځای کې چې دا تیټه شوه نو دا پرپینډیکولر شو تیټه ته مخامخ سیټ پرپینډیکولر او تیټه ته ایډجسټنټ سایډ بیس سبا خبره پوهېږئ تاسو اوس څه ویوي دا بیس دی که ما اوس انګل دلته جوړه کړه نو بیا خو دا پرپینډیکولر دا بیس شو نو دا بیس او پرپینډیکولر به څوک ډیسایډ کوي دا به تیټه ډیسایډ کوي دا واورئ ګورئ دا خبرې به دوباره چېرته نه ریپیټ کوم ګورئ
पर राइट एंगल ट्रायंगल की बा बेस परपेंडिकुलर द दी सिलेक्शन व थीटा करी सो बकई थीटा गोरे जी गोरे का फॉर एग्जांपल मा थीटा डेल्टा वागस्ता थीटा में डेल्टा थीटा त मखामख सेट परपेंडिकुलर वो उर्दू की होता वही वतर उर्दू की होता सोई वतर उमूद उमूद होता वही उर्दू की खा वतर ना उमूद सो दोई उमूद थीटा तब मखामख सेट सही परपेंडिकुलर थीटा तब एडजेसेंट साइड बेस और बेस तब उर्दू की हुई कायदा सो दोई और परपेंडिकुलर था मखामख सेट परपेंडिकुलर था ये तो वही हाइपोटेन्यूज ये क्लियर हुई जी और ये तो उर्दू की हुई वतर क्लियर हुई क्या ना भाई खबरें बने अलाउड खबरें बिल्कुल ना कहो बड़े सही है भाई जाना खबर नहीं मिलता तर 10 इसी फताई रो रहा ये को मात्र बोला राइट एंगल ट्रायंगल ले दे तो बगी सोई परपेंडिकुलर दे तो बगी सोई बेस बगी सोई हाइपोटेन्यूज क्लियर यस सर या साथी दा नमूना पबल ट्रायंगल की निष्ठा दा द्री नमूने चमा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दस राइट एंगल ट्रायंगल was the dire di sidiuno ratio ci munga walu ratio mata sto il comparison yes sir kita munga hoy sin theta cos theta और tan theta नगुरी जमा खबर हो रही cos theta de बराबर वावरा cos theta da theta de yini kene leka au caso curly brown here brown mean base और divided by hypotenuse जमाने याद किशाबा चिकला द राइट एंगल ट्रायंगल बेस रावलू और पहाई हाइपोटेन्यूज से तकसीम को द रेशो ता cos थीटा वही यस सर चबल मैंने तपोसो कि cos थीटा से ताल नजर तक न दिया चिकला द राइट एंगल ट्रायंगल बेस रावलू पहाई हाइपोटेन्यूज ये तो cos थीटा सो दो cos थीटा सर जी sin थीटा से तो वावरा some people have perpendicular divided by hypotenuse चिकलमु परपेंडिकुलर रावालो पहाई हाइपोटेन्यूज से डिवाइड को ये तो sin थीटा और वन हो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस एला काए दाम याद करो cos theta sin theta tangent theta the ratios ऐसे दी the चार ratios दी the right angle triangle the pseudono the right angle triangle the pseudono ratios no the ball sonta na da formula iri gisto di cos theta sa ta hoy जो perpendicular divide by base na hypotenuse da ya base da badi si याद के दे पर the english जुमला याद है के some people खबरिना some people have curly brown hair throw proper brush सोचो के some people have that is show sin theta people have perpendicular divided by hypotenuse yes sir ए people ने p रावाला हे ने h रावाला बोले some people have that sin theta formula बोले अपन पोए कानो so that is sin theta से बराबर दा perpendicular sin theta is equal to perpendicular divided by hypotenuse excuse me खबर है ना curly brown hair curly ने सीरा वाला cos theta और brown ने base hair ना throw proper brush tangent theta perpendicular some people have curly brown hair throw proper brush that's also sin theta cos theta tangent theta formula है yes sir hey खबर और hello the triangle study the trigonometry होई the triangle study the trigonometry the ratios दी kana yes sir the ratios the triangle the pseudono ratios yes sir the trigonometric ratios होई so तो theta बशरी तो trigonometric
ratios trigonometric ratios قبل از تزوین چې لکه trigonometric ratios چاله ورزي نو بس تاسو ته پته یې سر sin theta یې cos theta یې tan theta دا سیدی دا د right angle triangle د سایډونو ratio باندې نو څوک د base او د perpendicular ratio دا څوک د perpendicular او د hypotenuse ratio دا څوک د base او د hypotenuse ratio دا او سر د دې پروف دا څوک وجه دا دې برابر دي ها wait for class 10 chapter number 7 mathematics trigonometry الته به دې پروف وایي ښه دا صبر کوي پیل گزاره وکړي د دې استعمالو ها او دا ریشوز بس 3 په 3 یو ټراینګل ته اپلیکیبل چې هغه ته وایي رائټ الګ کلیر وایي یس سر نو وایي کلیر رائټ اینگل ټراینګل مو پیژن یس سر ها sin theta cos theta tangent theta دې د سوې trigonometric ratio دا د رائټ اینگل ټراینګل د سایډونو سي دی ریشو او سره بیس ته وایي پرپنډیکولر ته وایي هایپوتینیوس ته وایي دا د رائټ اینگل ټراینګل د لاسو د خپو نمونه دي یس سر بیس په کې وځي ته وایي پرپنډیکولر په کې وځي ته وایي هایپوتینیوس په کې وځي ته وایي اوی یو خبره چونګې دا کیسه مې را پسته کړل نو به نشم کولای دا مې په 4 چپټر کې پکاريږم چې اوس راته پته وي کله چې دې ټراینګل لپاره بل یو تیورم د پیتاګورس تیورم وګوره دا وسم یاد کړئ دا سي د رائټ اینگل ټراینګل لپاره چې h کا سکوير h کا سکوير هایپوتینیوس کا سکوير دا h دی یس سر دا به برابر بیس کا سکوير پلس بیٹا سکوير دې چپټر کې ورته یوز نشته په چپټر 4 کې دې فارمولې استعمال مو نو بیخي اسانو دا 4 فارمولې چې ما ویلې کنه پیتاګورس تیورم دته پایتاګورس تیورم پایتاګورس تیورم ہوتا ہے پایتاګورس تو ہوتا ہے تیورم یو پایتاګورس تیورم شو یو sin theta شو یو cos theta شو یو tan theta دا 4 فارمولې 3 په 3 رائټ اینگل ټراینګل ته اپلیکیبل دي 3 رائټ اینگل ټراینګل دا بل ټراینګل ته نشي پلای نور بس ځان له ګورو او هغه پر ځان لپاره څه کړای دا 3 رائټ اینگل ټراینګل کلیر وې دي راځو جناب زموږ د چپټر اولنې ټاپک دا ما کیپسول تاسو ته درکړم چې مطلب لیټر ان دا یوز کوم د ورک په فارموله کې cos theta راغلی دا ته بیا چې cos پیژنې کنه پیژنې نو چې بیا د تیار جوړه راځي شاباش اے سره ورک څه ته وایي زموږ سره توجه راته وکړئ شاباش په ډیلی لایف کې ورک څه تاسو ورک څه ته وایي تاسو شایان پلیز شایان په ډیلی لایف کې په روزمره ژوندۍ کې ورک څه ته وایي اشعار کاغه فزیکلی او کمنټلی کله انسان ذهني سرګرمي لپټاپ ته ناشته لپټاپ ته رائټینګ کوي دا یو ورک دی یو کس په چیر کې ناشته غرموتا او سوچ کوي دا یو کار دی یو کس ته دیوال ته زور کوي دا یو کار دی یعنی مینز خبره وره یو کس ته بالټي وړي دی یو زینبل زید دا یو کار دی یو کس ته منګي په سر کړی دی دا یو زینبل زید وړي دا یو کار دی په شارټ ورډز کې به زدي سی ویم په ډیلی لایف کې ورک مونږ دی ته وایو any mental or physical activity any mental or physical activity is کار ورک yes sir بھائیجان د فزکس په زبان کې ورک دی ته نه وایو د فزکس په زبان کې څوک دیوال ته زور کوي دا کار نه دی یو کس د ځمکې په سر باټې وړي دا کار نه دی یو کس سوچ کوي دا کار نه دی د فزکس په لینګویج کې کار څه شی دی راځو نه اول د خپل روزمره ژوندۍ د تعریف ولیکئ definition of work in daily life definition of what of sure no definition of work in daily life خبرې نه کنه لکه ته په خبره نه definition of work in sishe daily life to څنګه به define کوم ځای شاباش any mental means ذهنی or physical activity سرگرمی دته وسوي اسکاړو ورک کوته وای لکه سو ته وای but in the language of physics in physics in what shabas physics work may be defined as work may be defined
ډیر آسان ډیفینیشن کوم یو شارټ کوېسچن او یو لانګ کوېسچن د دې ځنه کلیر کېدو والا دی ښه نه هم والا شابه زه تاسو ته په ګارانټۍ سره به دا پروف کی ګورې والا in physics work may be defined as work may be defined په آسان الفاظو کې چې په یو باډي فورس ولګي په یو باډي باندې فورس ولګي هغه ډیسپلیسمنٹ کور کوي په یو باډي باندې څه ولګي هغه ډیسپلیسمنٹ کور کوي یا موږ when a force displace a body when a force displace a body in its own direction چې کله زموږ سره یو فورس باډي ډیسپلیس کی باډي څه کی خپل ډایرکشن کی نو موږ د ورک is said to be done the work is said to be done کما ته ټول ګورې زی زما په لاس کې دا مارکر دی او په دې مارکر باندې زه څه لګوم لکه فورس په دې مارکر زه څه لګوم ګورې په دې مارکر ما فورس ولګاو دې باډي څه کور کوي ډیسپلیس دی ورک وکړو نو په فزیکس کې ورک څه ته وایي په پښتو کې چې په باډي باندې فورس ولګي په باډي باندې فورس زموږ سره څه ډیسپلیسمنٹ کور کوي دا باډي ډیسپلیس شي د ورک is said to be what شابه دا زه ډیفینیشن لیکم تاسو ته نو پس ډیفینیشن بدا شي واورئ work is said to be done work is said to be done دا سی بولی کې work is said سر ایسو په ماته وای د دې جملې څه معنی ده څه مطلب دی work is said to be done مونږ به هله ویلې شو چې کار شوی دی مونږ به هله ویلې شو چې کار شوی دی په فزیکس work is said to be done work is said to be done if a body displays so if a force displays so if a force displays a body in its own direction بس بدقه هم بار به راغلی لیکن work is said to be done if a force displays a body in its own direction مونږ به هله ویلی شو چې کار شوی دی چې یو فورس ډیسپلیس ډیسپلیس څه ته وایي کول چې یو فورس بیزې کې یو باډي یعنی said to be done if a force displays a body in its own direction mean چې په باډي فورس ولګي هغه څه کور کې ډیسپلیس when force act on a body and the body causes some displacement the work is said to be done sir په ډایګرام کې دا خبره شو ته لګا تاسو ډیر آسان دا یو بال دی د دې بال ماس ام دی په دې باندې د ګل خان فورس ولګاو ګوروتا دا به فورس ولګاو دا سینی فار ایگزامپل د به فورس ولګاو په دې ډایرکشن کې دی سی او دې سه ډیسپلیسمنت کور کو ډیسپلیسمنت په اسن ځای راوړي په دې ځای راوړي ګوري په دې باډي باندې څه ولګي دا فورس او دې باډي څه کور کو ډیسپلیسمنت دې ته موږ سوال ورکړو کلیر وی جی دا ډیفینیشن نمبر 5 شو تاسو ډیفینیشن نمبر 2 لرازم او this is very important the very important definition of work is this one زګر دې میث فهم هم راو باسم میث فهم کو چې درویز نو ځان تری ور وکړو چې ډیپند پچا کې یونټ یې سره هغه کسی او باغی کی خیال لري راځي جناب دویم نمبر ډیفینیشن طرف ته زوغور وکړي ټول شاباسه واوره لکه واوره مونږ وایو چې ورک زمون سره پروډکټ دی پروډکټ څه ته وایي تقسیم ورک ضرب دی د چا ضرب دی د فورس واوره د فورس خو د فورس د کومه کمپوننت د افیکټیو کمپوننت اوس مخکې په بینکینګ اپروچ کې خبره کوله چې نارمل فورس تقسیمیږي دوه کمپوننټس ایکس او ان واي دغه سي دلته چې کلم په دې باډي فورس لګاو کنه نو دا په ټو کمپوننټس کې ډیوایډ کیږي د مثال لرکوم صبر کوی دا اصل کې دا ټاپک تعلق ساتي د ریزولوشن اف فورس دا په 4 چپټر کې بیا وایي چې فورس په کمپوننټ کې څنګه تقسیمیږي دا په 4 چپټر کې روان دي ټاپک نوم دی ریزولوشن اف فورس سیشه دومره یاد ساتي موږ په باډي فورس لګو نو د فورس 2 کمپوننټ دی لکه یو ته یوزفل کمپوننټ وایي څه ته وایي یو ته یوزلیس کمپوننټ یوزفل هغه ته وایي کوم چې په ورک کې زموږ مدد کوي او یوزلیس هغه ته وایي چې په ورک کې مدد نه کوي نو زه به تاسو ته دلته وایم چې یوزفل به کوم وي او یوزلیس به کوم یوزفل به هغه چې د ډیسپلیسمنت په ډایرکشن کې یوزفل به د فورس هغه کمپوننټ چې د ډیسپلیسمنت په ډایرکشن کې ځکه چې
ور کوم وایو دیتا چې فورس ولګي او باډي ډیسپلیسمنت کول کی نو چې کومه کمپوننت د ډیسپلیسمنت په ډایرکشن کې وو अब यूजफुली अब چې کوم د ډیسپلیسمنت په ډایرکشن کې نه وو अब یوزلیس څه ته وایي لکه پیدامن باندې نو د پیدې باندې لا 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 معنا نه او نه 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 هیڅ شی نه مطلب هغه به مطلب څه لګي یوزلیس وایي Yes, sir. لګو اوري جی نو دسی بولی کې خیر دې ته په ډایګرام کې کوم دسی بولی کې what is work نو ویل کې the Fradeko لکه دې په ما د ګوري شابه the Fradeko please try to understand please shabas the Fradeko afo effective willing دا چیر نشتی دا سوال دا please shabas د بار چیر نشته لګه په چیر رمخ کې تل زمان نشته سر تاسو ور بټایم باندې تاسو ایڈجسټمنټ غلط تاسو دولت شوی بازار کې کېږي څنګه روټه هم یو ماته پرې د پروډکټ اف سی شاو پرې مخ وځوامه افیکټیو زبر موبایل کې ګورم د پروډکټ اف افیکټیو کمپوننت اف فورس الک زماري خبرو د لک اور کوي چې کله ضرب والی تاسو اچھا افیکټیو او دا دی افیکټس دا څنګه څنګه افیکټس ته صبر کوی زر ته ثابت کوم دا افیکټیو څنګه دی د پروډکټ اف افیکټیو کمپوننت د افیکټیو په ځای یوزفل کمپوننت هم لیکل شي د پروډکټ اف یوزفل کمپوننت اف فورس یا افیکټیو کمپوننت اف فورس اینو ان سوک شاباسو ان ډیسپلیسمنت اینو ډیسپلیسمنٹ डी डिस्प्लेसमेंट डी या एस शाबाशो एस्कार्डो एस्कार्ड वर्क डन एस्कार्ड वर्क प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड زویم چې کله افیکټیو کمپوننت د فورس راوالو یعنی اپیکس او دا ضرب کو د ډی سره د چا سره د ډی سو د ډیسپلیسمنت د دې دواړو ضرب تا د دې دواړو ضرب تا څه شو لګورو کې پلیز غورو کې څنګه ډایګرام ته لګوري پلیز ها ډایګرام ته وګورئ ته ډایګرام جوړاو به ته میث پام لیکم خبر ختم بس وایند اپ کو بیا ها شاب ډایګرام باندې ځان کوی کې ټول شاباس تاسو دې امیجن کې لکانو چې په دې کې دا یو باکس دی الګا دا څوک دی باکس دی Yes, sir. اوی د دې باکس ماس ام دی لکه د دې باکس ماس ام دی په دې باندې یو کس فورس لګی دی سې لکه یې رسی وتا چول دي سې راکاږي سوچ کوه او دا پرش دی په دې پرش راکاږي په دې پرش راکاږي Yes, sir. رسی وتا چول لکه پلیز اے قاری ته په دې موبایل سکه نو ویډیو دا روانه ده کنه د نه موړې کنه ولي مکو ها مکو سیده پلیز مک تاسو ما ویل کلاس د ډیسپلین باندې خیال ساتو کنه دا رسی شو کنه د دې رسی په ذریعہ دا کس فورس لګی لکه دا فورس لګی کنه یس سر اچھا باندې په دې باکس باندې دا باکس دې سي راکاږي نو ډیسپلیسمنت دې سي نه کور کی Yes, sir. لکه دا ډیسپلیسمنت دې سي کور کی Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट इसी कवर की और फोर्स दिसी लगे दे रे कस दिसी फोर्स लगे ही नहीं फोर्स को दिसी लगे Yes, sir. दिसी मिसाल वळो जवर कोमे पदी जे के बेक प्रोते Sir, अमाउ त रसिया चवल्ला एलेक सोचो के प्लीज दी बेक तमा रसिया चवल्ला हेलो अदनाना दी फगोरा मळा दी दे रसिया चवल्ला दिसी राका गम गोरे Yes, sir. تاسو ما ته دا وای دا کوم بیک چې زرا کاګم د دې رسۍ په ذریعہ Yes, sir. دا بیک په ما په پورته نه راځي په دې ځمکه باندې Yes, sir. نو ډیسپلیسمنت لاندې کور کی Yes, sir. فورس د دې سره Yes, sir. نو ګوره د دې فورس دوه کمپوننت راځي سو ځان کوی کا س اثر به د دې فورس په دې ایکسس باندې یو لکه س اثر به په ایکسس باندې یو او س اثر به په وای axis باندې نو د دې فورس دوه کمپوننت رالو یو ته وای اف ایکس او کوم چې په ایکسس باندې راځي اف ایکس وای او یو کمپوننت یو اثر اداره Yes, sir. ته وای اف وای او دا انګل له د دې فورس او د ډیسپلیسمنت په منځ کې انګل د تیټا انګل څه ده تیټا سوچ وکړه
دا سچویشن دی پلیز شاباسو چې دا غ بیگ دی موږ ته د رسۍ په ذریعه زور کوو نو دا فورس شو دا بیگ دا ډیسپلیسمنٹ ډي کور کوي د دې ډیسپلیسمنٹ ډي لکه د دې ډیسپلیسمنٹ ډي د دبا مینس کې او د دې فورس په منځ کې انګل تیټا دا انګل جوړه شو دا زه اوس ویم د دې فورس اثر تقسیم شوی دی څه اثر به په ایکسس باندې که صرف دا فورس ما دې سي لګولې دا رسمي په ځمکه راخکې بیا به فورس صرف په ایکسس باندې او لکه که دا رسمي پورته راخکې نو بیا په وای او چې په مینس کې دی نو څه اثر په ایکس باندې ویږي اوس تاسو خبره دا فورس شو او دا کمپوننت شو افیکس کمپوننت شو ایک کمپوننت وي جوست لکه دا مارکر دی دا ما تقسیم به ګورې دا زه تقسیموم دا څو کمپوننت شو دوه دا مارکر دوی سي شو یو دې سیدا شو دغسې د دې رسۍ په ذریعه چې زه دا فورس لګوم د دې فورس دوه اجزا دي دوه کمپوننت دي یو د اپیکس وایي اپیکس چاته وایي کوم اثر چې الانګ ایکس اکسس دی دې ته اپیکس وایي کوم اثر چې الانګ وای اکسس دی دې ته اپ وایي اوس تاسو فیصله وکړئ خبره وایند اپ کوو په دې دوه کمپوننټو کې کم یو یوزفول دی کم یو یوزلیس دا یوزفول دی ځکه دا ډي په ډایرکشن کې دی او موږ ویلي ورک چاته وایي چې کله یو فورس ډیسپلیس کې باډي په خپل ډایرکشن چې د ډیسپلیسمنټ په ډایرکشن کې څو کم راځي کنه دا به یوزفول او اف واي خو ډي ته پرپینډیکولر دی لکه دا خو ته پرپینډیکولر دی دا خو کوشش کوي چې باډي بره لاړه شي او دا کوشش کوي چې باډي مخکې لاړه شي نه دی خامار ته موږ وایو یوزفول کمپوننت یو ته افیکټیو کمپوننت او دی یو ته یوزلیس کمپوننت لکه پوهیږئ که نه پوهیږئ یوزفول او یوزلیس هم وپېژندو هغه کمپوننت چې هغه د ډیسپلیسمنټ په ډایرکشن کې هغه ته به یوزفول کمپوننت وایي هغه کمپوننت کوم چې ډیسپلیسمنټ ته په 90 انګلي هغې ته به یوزلیس کمپوننت وایي نو ورک د چا پراډکټ دی ورک زموږ ته د ډیسپلیسمنټ او د یوزفول کمپوننت پراډکټ دی نو میتس پام دې کوم نو اوس خو به نور څه نشته مې څنګه ګورې مې میتس پام لراشه ګورې میتس پام لراشه د چا میتس پام ورک دسه ودوري کې ورک ډن از ایکوال ټو ورک ډن از ایکوال ټو شاباس افیکټیو کمپوننت د چا ها اب فورس کنا او ملټیپلایډ بای ډیسپلیسمنٹ ملټیپلایډ بای ایک دو ورک ډن پځه په ډبلیو ولیکم ډبلیو افیکټیو کمپوننت اپ فورس دی افیکس به ولیکم او د ډیسپلیسمنٹ پځه په ډی ولیکم ډی د ورک فارموله سره لکه وته وګورئ اف ایکس ملټیپلایډ بای ډي اوس په ډیر دا سوچ کې دي سر د اف واي ولي ونه لگاو کاش چې دای لګولې وي یوزلیس دی افیکټیو کمپوننت نه دی افیکټیو کمپوننت هغه به چې ډیسپلیسمنټ په ډایرکشن چې په ورک کې مدد ورکړي هغه کمپوننت به یوزفول وایي چې د ورک په ورک کې څه ورکړي مدد ورکړي چې په ورک کې مدد نه ورکړي به یوزلیس وي شاباس زی لاست پوینټ درته وایم بس ښه بیا به انشاءالله نیکسټ کیری کوو بله ورځ ښه خبره اورئ اخري خبره کوم اورئ دا راته ووایو ما نه اپیکس پکار دی د اپیکس زه چې څنګه زه معلوم کوم نو زه درته اول شارټکټ ښیم بیا درته دغه ټراینګل نه معلوموم ځکه خو مې هغه څیزونه ویلي ګوره شابه هلته ګورې دا راته ووایي شارټکټ یې لارې واورئ ټول واورئ اف ایکس د چا برابر دی واوره ښه چل نه یاد کا دا ګرم کم یو کې رزیله دی خو ګوره اف ایکس د چا برابر دی خو ګوره اف به په خپل ځای ولګي او د ایکس په ځای به کاس تیټا ولګي سړی وایي چې نه یې منم داسې سر اف ایکس څنګه د اف کاس تیټا برابر شو دا ورته ما چل وکړو ویم اف په خپل ځای او د ایکس په ځای کاس تیټا ځای که په یو ځای کې اف وای راغی څنګه چل به کوو اف وای په ځای ساین تیټا خو دا خو پروف نه دی که نه یار څنګه راغی واوره ټول وګورئ ما ته
एपेक्स سر څنګه د اف cos θ برابر شو نه دې سمانه نو ما ته وګوره دا کوم ټراینګل دی ټول وګوره او ای دې نو ورکو د ټراینګل نو اور شابه سي دې نو ورکوما دا او شو دا سي او پی او دې څه مې لکه کیو او پی کیو دا رائټ اینګل ټراینګل دی لکه وګوره دا د پروف کوم چې اپیکس د دې څنګه برابر دی دې څه بوته ولیکي consider that a triangle na khala OPQ triangle and what the apply ka cos theta and apply when cos theta si shere sir trigonometric ratio da ada barabari the base divided by pi adam right angle triangle ti apply kawal shi ada triangle right angle triangle jod shwe de us mein bade de sanga puye kawal je cos theta te apply kare cos sin tangent pythagoras theorem دم right angle triangle ته اپلای کولای شي Yes sir. او دای فارمولې دي کنه تاسو وی چې ته اپیکس معلومه چې دا د دې برابر دی دا د دې اسنشل وګي کنسیډر وکي triangle OPQ او د اپلای کسو په تکړه کسته ماته وی د cos theta فارموله دی ماته وی base divided by Base divided by hypotenuse. सर कमा ट्रायंगल है OPQ गोरे हटूलू गोरे थीटा ता मखामक सीट परपेंडिकुलर है थीटा ता एडजेसेंट साइड बेस और परपेंडिकुलर ता मखामक सीट हाइपोटेन्यूज तो बेस माने एपेक्स नहीं गोरे गोरे हेलो बेस باندې څوک دی ته مقام کوي په بیس باندې افیکس دی په هایپوتینوس باندې اف دی وګوره cos θ د چا برابر شو د افیکس زي کراس ضرب وګې دی لاندې ون لیکل شي Yes sir. افیکس څه کما افیکس اف cos ठीक है. प्रूफम को करे यार Yes sir. शॉर्टकट मेरे तो बस स्टार्ट के खोले छी खैर दे प्रूफ तेम जरूरत ना दगते f x बराबरी दे f cos θ सर संग बराबरी मतलब का ट्रायंगल वाखला और cos θ होते अप्लाई केले का Yes sir. الله مغرب को बजीनी के मैंने खोला बहुत ला खुदे हम पूए गए ना पूए गए पूए शू. मतलब का ट्रायंगल OPQ वागस तो cos θ होते अप्लाई Yes sir. गोरे एपेक्स د چا برابر شو داراواله په دې فارموله کې د اپیکس په ځای ورول غواړم څنګه برش هغه ځای میټاو کوم Yes sir. لکه ادنا اپیکس थीटा په دې فارموله کې ول غواړم کنه Yes sir. لایز دې لکه ورګړان به برابر شي چا د اپیکس په ځای وسوک راشي cos θ او شابه डी به خپل دی راشي Yes sir. ولادي سي لیکل شم اف او डी اول ولیکا اف डी اوه this is the very important formula for the work done دا چا فارمولا رااله د نوی فارمولا رااله مارکیټ ته د ورک ډن فارمولا سر جی ورک ډن د چا برابر دی د اف डी cos θ سره دا دبليو سوق دی زی وای ورک زر وایا اف سوق دی Ortho. सर जी डिस्प्लेसमेंट अबे शाबाश थीटा सोक दे थीटा एंगल नाना थीटा याद होंगे थीटा ना खुदे बंदी थीटा एंगल बिटवीन पोल्स याद भयो فارموله یادول پاغي کې ټرم یادول او دریم نمبر پاغي نومریکل کول لکه ستاسو کتاب کې ولنې نومریکل دا درکل راوړه و یو بیگ دې پاغم دومره فورس لګولې دومره ډیسپلیسمنت یې کور کړي د دوړو په منځ کې انګل دومره ده لیټ سپوز دا زم یو بیگ دې په دې باندې ما 15 نیوټن فورس ولګاو سونه 15 Newton. ډیسپلیسمنت یې کور کو زما 5 میټر او د دوړ ومس کې انګل 45 تا شابه ورګړان معلوم غزي د نومریکل په کوم एग्जांपल په کوم چې دماغ هم لک کولا وشو وای एग्जांपل زم یو باډي باندې فورس لګولې 15 نیوټن ډیسپلیسمنت کور کړلې 5 میټر دوړ ومس کې انګل 45 ډیګري فاین ورګړان فاین ا تکړه کس ورته وای یو لاس نه سر ورک څنګه معلوم کوم شابه کلمه پلیز کلمه وای پلیز تاسو ورشي ورک څنګه فاین کوم کلمه وای څنګه لاودلی
ها لکه مطلب دا لکه دی خو ګوري لکه دې چې چلو کوم چې ورک برابر دی د اف بی او کاس थीटा ګوري ورک به برابر شي فور سونه دی 15 मीटर डी سونه دی 5 میټر او کازو انګل سونه دا 45 د څه وو کوم نو यस सर خو دې باندې کیلکولیټر براولي کاس 45 به معلوم کړي کاس 45 د 0.7 برابر ده الګه کاس 45 د څه برابر دی 0.7 دا ما ته ما خوب نه لري ما ته پته د کیلکولیشن کوم Yes, sir. کیلکولیټر باور کې کاس 45 equal to به بسوي 0.07 Yes, یا sir. 1 over under the root 2 1 over under the root 2 یا 0.7 Yes, sir. نو 0.7 برابر د 500 ضرب کی بیا به د 1500 ضرب کی او نیوټن میټر دا برتون د جول برابر دی چا برابر جول بس مطلب دا دی ته وارګډان برابر شي دا وګه شابه سره زره 15 ضرب 5 15 5 75 75 له 0.7 کی ضرب ورکړي 75 52 0 75 ضرب 0.7 52.5 او زمې مې دا به ترستی په یونټو کې وې نیوټن میټر جول برابر دی جول دا ورک یونټ جول دی تاسو یې سونه ورک کو دی باندې د خدای بندا په دې بدل یو نومریکل لولي په دې فارمولا باندې وې کوي زي خبر اوري د دې یونټ څه دی یونټ نو ماته چې یونټ د جول له وسنګ راغلی مې سیکنډ کې دغه څه کوته ګوري یونټ راته وې خبرې نو وګنه اخیری خبره کو شابه سي یونټ اف ورک ما ته له ګوره ما ته یونټ اف ورک به دي سره وباسه ما ته ګوره سره یونټ اف ورک چې راوباسه تاسو به د ورک فارمولا ول ځان ته ولیکئ ګورئ شاو په کول تاسو نه په کول ولا Pakul sta besar sta. Padar dong ni lagi sim besar di. Karena kada zila. Warna macam berabar deh. F or D au cos theta. F D au caso. Zwanano. Munga wayu kana چې د ورک یونټ سي شری جول اول بلی په سر باندې اول بل قسم کې اس اي یونټ اف ورک از جول ایزا جی زایرو اوس موږ وایو کنه چې زموږ سره ورک به 1 جول کړي لکه ورک به 1 جول کړي شابه د ورک فارمولا اوس ولې ګزانته ورک از ایکوال ټو cos theta ما ته ګورې ښه چې پوه شئ ګورئ د ورک یونټ څه شو ما وی جول چې به وکي از ایکوال ټو لکه ځان په پوهه کنه د ورک په ځای وسو کې لکه جول ایکوال ټو په خپل ځای فورس په ځای نیوټن ډسپلیسمنټ په ځای میټر Yes, sir. کاس تیټا یونټ نشتی کاس تیټا په نمبر دی مړه کاس او تیټا سول اور کوج ویلیو درته यस सर دا ریشو دا ټریګنومیټریک ریشو د ریشو یونټ نه Yes, sir. د کاس تیټا یونټ نشتی د فورس نیوټن شو د ډسپلیسمنٹ میټر شو د جول د نیوټن میټر برابر شو چې نیوټن میټر په دې می جول ولا وسه ټول ګوره سره ورک په 1 جول کله وره چې دا 1 شي دا هم 1 شي او دا هم 1 شي دې سی به وې چې کله یو نیوټن فورس ولګي په یو باډي باندې او 1 میټر ډسپلیسمنٹ کور کی دې کار کوي 1 جول چې یو نیوټن فورس ولګي په یو باډي باندې او 1 میټر ډسپلیسمنٹ کور کو ورک بشوي 1 جول پر 1 جول تعریف شو ها سر जी बस शाबाश او بیا هم بیزیکی کنه زمو سره موشن ما مطلب روټیشن ما کوي زمو سره ها سید جی فرمایئے بنا ها او نو سید کنه نو کوم زیات بسنګ راځي لګ ماته وره د سه لکه زه تاسو دي شوې ما ای وره چې 2 نیوټن فورس ولګیدو او 1 میټر ډسپلیسمنٹ کور شو دوی کم 2 جول ورک ای زموږ 5 نیوټن فورس لګیدو 1 میټر ډسپلیسمنٹ کور 5 جول اے 1 نیوټن فورس لګیدو
10 मीटर डिस्प्लेसमेंट का होगा अच्छा बस 10 ही कम 10 जोड़ सम जमाना याद लो वावरा दादी जमाना ने याद ले वर्क सता हो जी چې کله په باندې فورس ولې کې ډیسپلیسمنट یا the effective component of force of the displacement product څه وي ورګړه دا ډایګرام دی یاد کړئ دا useful component دی دا هغه نو فارمولا راوښتا او فارمولا دا ده W = FD cos θ دا په کتاب کې دا لیکل دي FS cos θ S سره غړي علي displacement W work the F force the D displacement او D the angle the force of the displacement unit is equal to joule 1 joule work by the 1 meter displacement अलका नेचर ही बात है शो नेचर हो जिस फेवर दे कवेट करो और 50 डिपेंड है 50